محله کادخیل کې د کادخیل یاسین خیل روډ جوړولو افتتاحي تقریب منعقد شو. د دې پروګرام مشر میلمه د وزیر جنگلات سید اشتیاق عمر رول کیسر باچا و. د سوکنو سابق نائب ناظم حاجی احسان الله خان مشر میلمه ته په خیر راغی وي او سپاسنامه یې پیش کړه. مقررینو په دې موقع باندې مشر میلمه ته د خپلو ستوندو نشاندهي وکړه. مشر میلمه په دې موقع وویل چې ډېر ژر به نیمګړې منصوبې پای تکمیل ته ورسیږي. مشر میلمه د سړک جوړولو لپاره باقاعده فتح کټ کړه او افتتاح یې وکړه. زه ټول نه مخکې د چمکني ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغئ، موږ له مو کورج راکړو. ټول نه مخکې د احسان بھائی او د دې انتخاب بھائی او د دې کلي د مشرانو د کشرانو ټولو شکریا ادا کوم چې موږ ته دلته دعوت راکړو. نن یقینا موږ دپاره ډېر خوشحالۍ خبره ده. دوه خوشحالۍ نه یو ځای شوي دي، یوم ازادي د پاکستان 75 یوم ازادي، بل زموږ د دې کاداخیل او یاسین خیل روډ افتتاح وه. زه احسان بھائی ته د هغه ملګرو ته انتخاب ته ټولو ته مبارکبادي ورکوم چې هغه یو ښه پراجیکټ د کلي لپاره راوړو، منظور کړو. انشاءالله نور پراجیکټ هم د کلي لپاره راوړو که خیر انشاءالله پایپ لاین کې دي، هغه زموږ په نظر کې دي. باقي دلته کې اوس موږ دوی ته یو ټرانسفارمر اعلان وکړو او باقي چې دوی څه ډیمانډز کړی دی انشاءالله دا ټول ډیمانډ پوره کوو. یو خبره کوم چې احسان او ملک شهاب بھائی چې د کلي لپاره څومره کار وکړو د الله په فضل، دا د پی ټي آی یو کارکردګي ده، یو کارنامه ده چې په سوګنو کې څنګه چې احسان بھائی خپل تقریر کې ووي چې صرف 2 روډه پاتې شو، نو انشاءالله دا 2 روډه هم انشاءالله د الیکشن نه مخکې انشاءالله دا مونږ دوی ته دا پراجیکټ به ولا منظور وکړو خیر انشاءالله. ډېره مهرباني وجاهت چې ته راغلې موږ له ټایم راکو. زه د یاسین خیلو کاداخیلو خلکو ته مبارکباد پیش کوم. انشاءالله یو ډېره ښایسته منصوبه، یو ډېره وسیع منصوبه چې د یاسین خیلو د کم د سیدانو چوک دی هغې نه به دا سړک شروع کیږي او د حاجي دریا خان بابا په دې هدیره باندې به ختمیږي. تقریبا دې دپاره زمونږ منسټر صاحب سید اشتیاق عمر صاحب 2 کروڑ روپۍ فنډ منظور کړی دی او ډېر ښه طریقې سره به انشاءالله دا کار سرته رسیږي. زه د دې علاقې خلکو ته مبارکباد پیش کوم او د خپلو مشرانو شکریا ادا کوم. زه د باچاجي شکریا ادا کوم، هغوی راغلي کیسر شاه باچا صاحب چې هغوی د سید اشتیاق عمر صاحب نمایندګي وکړه دلته کې او راغو موږ له ټایم راکو. الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي. بیا مبارک شه انشاءالله. دا د کاداخیلو یاسین خیلو یو دیرینه مسله وه چې هغه خدای حل کړه. ډېره مهرباني جي. په دې موقع د 14 اګست د مناسبت سره کیک هم کټ کړی شو. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.